سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلبنا ينادي ضارعا بخضوع قلبنا وذلنا وابتهالنا والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. فامك معظمك بيت الله دے، مدینہ محمد رسول اللہ دے. مکہ کی صفاشت دے، مرواشت دے، مکہ کی صفاشت دے، مرواشت دے، او مدینہ کی خل گنبد خضرا دے. مکہ کی منا مسجد نمرشتا، مدینہ کی خل مسجد قباء دے. مکہ کی پاک رسولو پیدا شوے، مدینہ آخر مسکن دا مصطفیٰ دے. مکہ کی کعبشتان وروری گیا، مدینہ کی محبوب خود تشریف فرما دے. مکہ معظم کی خلق حج کری، او مدینی تچین ذکار د جفا دے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. وما معزز محترم سامعین حضرات رنم، دا رمضان او دا رمضان دا صیام او دا روزو او پر رمضان کی دا قیام او دا شپې دا شوګرو او خاصتا دا لیلۃ القدر او دا اعتکاف متعلقہ بیانات پر رمضان کے شروع دی. دا نننی بیان خلاصہ اغا ہم دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرا یو طولانی و طویل حدیث و داغی خلاصہ دننی بیان خلاصہ. ودا حدیث امام شیخ ابن حبان کا کتاب الثواب کے ذکر کر دے
او امام بیہقی رحمت اللہ علیہم نقل کردے او علامہ منذری رحمت اللہ علیہ پر ترغیب و ترہیب کے ددی حدیث د ذکر نہ بعد وائی ولیس فی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ دا سے سو کی سند کی نشت دی چیز آغا پر ضعف کے علماء اجماع کری اگر کہ بعض راویانوں کے قیل مقال لباز یا موشتد نداشن تروایات و ترغیبات و ترہیبات کے دا اکثرین علماء پنزبان پیش کول دا جائز دی طولانی حدیث دی پکی ترغیب دی دا رمضان دا سیام و دا قیام فضائل او یو دو خطرناک عملون دی درے چاہاں کارون پچا کیوی دا رمضان دا زیاد و کثیر التعداد کے بخششنا ہاں امتیانو تنرسی گی چاکے چدرے عمل موجود نو کم علماؤنا مداوری دلی چی رمضان کے انسان تا بخن کی گی نو دا بسیوا دا حق دری جماعاتو نئی چی کم دری عمل کئی اگوی تا بخشش نمیلاوی دوائی دا حکیم و دا ڈاکٹر اللہ خیدہ کئی چی دا مضرات و دا آغا سیزنونا چی دا انسان تا تکلیف ورکا انسان زان بچ کپریزو نشی نو دوا تاثیر نلے دا دری سیزن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متعدد روایاتو کے ذکر کری کہ دا دری عمل اچھا کی بھی بخشش نکی نبیہ پر رمضان کے متبخشش نوی دا حج پا کولو متبخشش نوی دا عرفی پر روجہ و دا عاشوری پر روجہ اور نور چکم دا بخششات و روایات دی اور دا معزز و اوقات و دا مقدس و اوقات و دا ایام و فضیلتون دی نو دا دری جماعت و تب بخشش نوی اگر آج انشاءاللہ بیان بش عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دے فرمائی چی ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا واردل شاہدہ سے فرمائل ان الجنة لتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان محمد مصطفیٰ فرمائی یقینا جنت خیست کولشی دیو کالنا تربل کالا پا وقت دخول دمیاشت دا رمضان دا جنت تزوین و دوبارہ صفایانیو خیست کول چی دی دا رمضان پا شروع کی فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ کلچ دا رمضان اولش پراشی دا الہ العالمین دا عرش داغی دلندن یخلی ہواراشی یقالو لها المصیران آغی ہوا تا دا مصیری ہواوین درد ہوانم دی دا بعض الفاظ دا حدیث نواضح معلومی گی چلی کی دخل اجتحاد لرنشت دیو دا منقولات دیو سما دا او دا محمد مصطفیٰ نوری دلی یقالو لها المصیران آغی ہوا تا دا مصیری ہواوی دا عرش الرحمن دلندن اخکل مزیدار ہوا راشی دا ہوا پا جنت وردن نشی فتصفق ورق اشجار الجنان وحلق المساريع دا جنت دا بوٹو کی سمر پانی دی دا آئی ہوا پا وجدا پانی پا خپلو کی تقیگی خپلو کی چقی وہی او آواز تروزی وحلق المساريع دا جنت دا بنگلو چی سمر کڑیگانی و زنزرون دی آغا زنزرون پا خپلو کی اشرنگی آواز ترا پورتے دا جنت دا زنزرون دا دروازو دا جرندو او دا جنت دا پانو دا ہوا چی پیورشی دا خپلو کی یو آواز شروع فیسمعو لذالک تنین لم یسمع السامعون احسن منهم و دا جنت دا جرندو زنزرونو
او د جنت د اونو د پانو د شرنګاری او مزیدار आवाज شروع شي. محمد مصطفی فرمایي چې دا دومره ښایسته د سرود یو خوند لري چې لا تر اوسه پورې یو غوږ دومره مزیدار आवाज اورېدلی نه وي. داسې یو आवाज چې راپورته کېږي چې لا غوږ نه یې اورېدلی، داسې یو مزیدار مست आवाज چې راپورته شي. فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا مزیدار आवाज د رمضان پشپ باندې چې د جنت د ژوندو زنځیرونو د اونو د پاڼو نه راوځي. د جنت په بنګلو کې دننه ناستې حورانې حیرانې شي. نو فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا څومره غټو سترګو والا حورانې او سپینې حورانې چې جنت بنګلو دا راښکاره شي تر دین چې دی ودرېږي بین شرف الجنت، د جنت په دویم چت کې چې کوم بالاخانې دي او بالاخانې کې چې چجې وتلي دي په دې چجو کې راودرېږي چې دا څه قصه چې دا आवाज دی او سرود دی. ورته ویلې چې دا خو د رمضان اول شپه ده، جنت مزیدار او تزیین وشو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امتیانو لپاره د جنت دروازې کلو شوې، د جهنم دروازې بند شوې، شیاطین وتړلې شو. دوی ته دا وویلې شي، دوی خوشاله شي، ډېر خوشاله شي. فینادینا هل من خاطب الی الله فیزوجهم. دا حورانی آواز کوي هل من خاطب الی الله فیزوجه. مونږ الہ العالمین پیدا کړیو، زمونږ واکدار، زمونږ والی و متولی الہ العالمین. د دنیا د جنکو پیدا کړي الہ دې خو پلاران ورونه وته پیدا کړي، نو چې چاته ورکړه راکړی نو هغه یې کوي، او چې څوک چا باندې جرګه کوي نو په جنۍ یې نه کوي، په پلار رور باندې وته کوي. اوس د جنت حورانې خو نه پلاران لري نه مورګانې لري، نو هغې جرګه به چاته کوي، چا باندې به جرګه کوي چې الها ای فلانه دا یوه حوره خو ما ته م راکړه په نکاح باندې، جرګه به په چا کوي. نو دا حورانې آواز کوي فینادین چغې وهي هل من خاطبین الله. اے دا محمد مصطفی امتیانو څوک شته دی چې الہ العالمین ته په جرګه راشي زمونږ باره کې، زمونږ متولي باری تعالی دی. الہ ته ووایي چې تا باندې جرګه کوم یوه حوره ما ته م په نکاح باندې راکړي. فیزوجه، نو بس الہ داسې سخي ذات دی چې چا پې جرګه وکړه او مونږ یې وغوښتو نو الہ مونږ هغه ته ورکوي. د حورانو جرګه به چا باندې کوي؟ باری تعالی باندې وکړي. هغه متولي دی چې دا حورانې دې هلته پیدا کړي جنت کې، نو هغې کې مونږ ته م راکړه. ثم يقول الحور العين. بیا دا حورانو ته حورانې ولې وایي؟ حور سپین ته وایي، دا ډېرې سپینې دي. عین دا مبالغه ده. خلک وایي د فلانې غټې سترګې نه مانا ټولې سترګې، نو عین مانا غټو سترګو والا او حور مانا سپینې حورانې د غټو سترګو والا د حور عین مانا. او هغه داسې حورانې حور مقصورات فی الخیام، محبوسې ساتلې شوي دي په خیمو کې. لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. انس و جن هغې مخکې د هغې تمس قدرم نه دی کړی. او داسې حورانې دي عواشقې په مړونو خپلو باندې. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا. نو دا درمیانه سالی دي او په خپلو خاوندانو باندې بل نظری دي، نظرونه بل خواته نه اړوي. ثم يقولن الحور العين. بیا دا حورانی لګیا شي جنت کې چې کوم رضوان، جنت کې خپل رضوان الجنه دي، د جنت خادمین دي، د جنت شرطه ده. خاصه پارکونو کې پولیس ګرځيږي امنیت د پاره، نو دا د جنت هغه
دا دې بدا دا خدمت د پارم دیو دا ډول د پارم دی خدا ګور ډیر خسته دی محمد مصطفی فرمایي چې آخر جنتی کله جنت تلاړ شي دا د جهنم کې بس کور شوی او ډېر تکلیف شوی محبوب وي چې ټول نه آخر جنت تزوی زاغم پیژنم هغه چې جنت تراشي ندل تبدار رضوان الجنہ د جنت دا خادمانو کې یو دانه وګوري ابه دومره نورانی وي نو دې برسي ګمان کوي چې ګندا رب العالمین دې نو خر ساجدا الله اس په سجده په پریوځي هغه تا هغه دې ګروان کې ونی سرانی به کې داسې چې کېده وین رب العالمین رب العالمین تا ته سجده کوم هغه ورته وي زستاسو د جنت یو خادم ما پولیس ما ذکر مل سجده ملګو ویخه ته دومره خستوي ما یې نه ته رب العالمین نجددنا تیر شي نه یو بل رضوان الجنه به هغه بددن اړ خستای نه دی وی چې اخو خدای تعالی نو خدا دې هغه ته پریوځي په سجده نبی اسلام غدری دا ذکر کړی یو نه بتیری کې بل ته په سجده پریوځي هغه به رانیخ کې چې رب العالمین نه ما ته سجدي مل نه دومره خسته دي چې دا ساده جنتی او پر خدای تعالی ګمان کوي چې دا باری تعالی قرآن آواز کی یا رضوان الجنہ ما حاضر اللیلام اے دا جنت خادمان دا سشش پدا فیجیبہن بالتلبیہ دا جنت رضوان و خادمین ورطا دا لبیک آواز کی کہ جنتی ورطا آواز کی ندیر خدمت کی خوڑیرا فخیست زبان سر بجواب لبیک حاضرن خدمت تس خدمت ندی حران و تبم دا جنتیان دا خاطر دا خادمین دا جنت دا سی فاستا الفاظ وی لبی ثم یقول هذه اول لیلت من شهر رمضان بے بورت رضوان الجنہ وید جنت حرانو داد رمضان دم یاشت اول شپدا فتحت ابواب الجنہ للصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد مصطفی امتیان چرو جدار دی دا جنت دروازے و تکلوشی قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح ابواب الجنان ويا مالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امه احمد لقد رمضان پاول شپا ربي کریم رضوان الجنت داسوین اے د جنت خادمین او د جنت دروازې کولو کوي اے د جهنم مالکانو ججانو فرشتو د جهنم دروازې بند کوي د محمد مصطفی امتیانو نام چاچ روزی نیولی ویا جبرائیل احبت الالارض اے جبریل علیہ السلام زمکی تلرشا فاسفد مردت الشیاطینی سرکش شیطانان اتڑا سرکش شیاطین اتڑا نچاویلی چدا آغی زمانی پوری خاصو چکل نزل دوحی کی دو انو قرآن کریم رمضان کے نازل دا انا انزلنا فی لیلت القدر شهر رمضان الذي انزل فی القرآن نو دا دې پر وتړل شو چې قران کریم کې څوک د ځان نه جوړ نه کیو دي چې هغه شیطانانو یې تړل شوی دي چې کوم اسمانونو ته خېږي د فرشتو आवाजونه اوري او د الله باندې رسول گزارونه کیږي دا هغه تړل شوی وحفظناه من كل شیطان ماردنا د استدلال خدا د بعض مفسرین را اکثرین را دار چې تر اوسه پورې زمن د نزول قران پورې دا خاص نه دي هر رمضان کې مردت الشیاطین سرکشا هغه او تړلې چې د محمد مصطفی امتیان سرکش فاسقد جبرائیل علیہ السلام تړ مررت الشیاطین سرکش شیطانان وغلهم بالاغلال فزولن یطړ ثم قذفهم فی البحار او تړو بیاي سمندرونو پغرونو کېلته گزار کا حتی لا یفسد علی امت محمد حبیبی سیامم ترسو چی زما پا محبوب محمد مصطفیٰ دا آغا پا امتیان روزی خرابی نکی داوش چی ما خام کیوں ما جگر کی جنگونا گو رہی و نور فسادات گو رہی دا سرکشن بھی آوارو آوارو شیطانانی خوشی دی قال ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان ہر اشپد رمضان چی بیا راضی رب کریم داڑخنے آواز کے ان کے آواز کہیں لمناد ینادی ثلاث مرات حل من سائل فوعتیہو سؤلہم سوکشتری چی غختن کی چی
هغه مسئول ده چې سغواړي ورکړي شي وتا هل من تائب فاتوب علیهم څوک ترې چې ما ته رجوع کوي په توبې سره چې زه رجوع ورته وکړم په مغفرت سره یعنی څوک توبه ایستونکی شته هل من مستغفر فاغفر الله څوک شته چې بخنه رانه وغواړي بخنه ورته وکړم قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار دا لوی بشارت رب کریم په هر شپه د رمضان هر ورځ د رمضان کې درو جماعت پټیم باندې 1000 عتيق من النار زرزرا سلزرا یو لګ جوړیږي او سلزرا او زرزرا لس لاکا جوڑی نو لس لاکا کسان درو جماعتی پٹھیم دا عذاب نخلاسی کلهم قد استوجب النارا چه دا تردغا ٹیم چه بخنه کیگی دا گناہونو پا وجد رب کریم پنیز آغا خلقو چه دوی تا جہنم واجب شوئے ہو هارو جماعتی پٹھیم لس لاکا کسان وی دا سی بخل کیگی چې د خدای تعالی پنځ دوی ته جهنم واجب او چې دا بخامخه جهنم ته ځي په رمضان په یو شپه کې د محمد مصطفی سره دا وعده شوې ده چې د رمضان د روزه ماتي پټین ستاو متین لس لاکه به بخم جهنميان چې ما فیصله ده کړې چې دا به جهنميان وي هغه به د رمضان د روزه ماتي پټین لس لاکه بخم او جنت ته ویلېږم لس لاکه ګور ډیر شه دي امتیانم ډیر دي هو میگتانو ندام زیاد تی خو گوری لس لاکم دا خوڑیر رمضانو ندی کن او پیوش پا کی لس لاکا کسان او امیاد ساتی نو امتیان دیر دی خو گوری اگر زیدلی یو حج تتلی دا اسلام گوری پاکستان و سرحد تراغون شوی دی خواه بار شتد مسلمانان خو گوری دیر گڑوڑیشن و دیر بد حالات دی دیر بد حالات دی آسی داسی ملکون دا اسلام مسلمانان شتدی چاہی صرف خبر دی چی مونگ نکون مسلمانان تیر شوی دی تاجکستان تک لاړی نو هغه خلک صرف دومره آگاه دي چې موږ مسلمانان یو خوشحال دي او په چین کې هم داسې یو ځای شته دی اورنچي ورته وایي څه ورته وایي هغه هم وایي چې موږ مسلمانان یو دومره نور داسې خبر نه دي چې اسلام څه شی دی او مونځ څه شی دی یو نیم کس نه سیوا دام لوی خبر ده په مقابل د کافر کې دام بیا ښه خلک دي آخر خو به جنت ته لاړ شي که نه دا رمضان په شپه چې بخنه لس لاکو ته کېږي نو دوی ته به هم پکې وشي خو امید ساتي چې الہ العالمین انشاءاللہ مونږ ورته روژې نیسو قیام ورته کوو دعاګانې ترې غواړو الحمدلله ټولو نه زیاته خوشحالي په دې چې عقیده مو جوړه ده چې عقیده مو خرابه وی ګورې بیا دا څیزونه فایدې نه کوي ښه بیا نه روژه فایده درته کوي او نه منځونه او نه څونه خبره ټوله بنسټي د عقیدې نو دا لس لاکه کسانو ته بخنه وشي او ټول هغه وي چې استوجب النار جهنم دوی ته واجب شوي او بیا ورته بخنه وشي فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان عتق الله في ذلك اليوم بقدر ما عتق من أول الشهر إلى آخره کله چې بیا د رمضان آخر شپه راشي بیا دا نه شپو کی دا ټول رمضان کی چې څومره بخشش امت د محمد مصطفی ته کړی دی نو د رمضان په آخري شپه یوه شپه باندې هغه چنده هغه ټول رمضان کې چې څومره بخل شوي په دې یوه شپه بیا دومره بخنه نوره وشي نو نهو شپو کې لس لاکه چې د شپې شي نو دا 2 کروڑه او 90 لاکه شو که نه 2 کروڑه 90 لاکه چې کوم دی نو دا په رمضان نه شپو کې او بیا په آخري شپه کې بیا دومره بیا وبخلی شي نو دا 15 کروڑه 80 لاکه 15 کروڑه 8 لاکه کسا 8 لاکه کسان په یو رمضان کې هغه چې استوجب النار جهنم او تر دغه ټیمه واجب لیکل شوی چې دا جهنمی دی او پر رمضان کې 15 کروڑه 8 لاکه امتیانو د محمد مصطفی ته بخنه وشي نو چې بیا په 15 کروڑه 8 لاکه امتیانو کې زه نه راځم او ته نه راځې نو بیا د غټ خیر نه محروم شو کنه ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې رمضان کې چاته بخنه ونه شي نو فمتا نو بیا به کله وته کېږي چې په دې کې ونه شي نو کله به
منبر ته ختن او امین وی بیا جبرائیل علیہ السلام بیا چا پختنو وکړه چې ولی دی امین وی جبرائیل علیہ السلام راغه او ویل چې د کوم امتی ستا باندې رمضان روزه راشي او د دومره نیکیونه کې چې باری تعالی د تبخنه او کنه د هلاک او تباشي ما وی چې امین د خدای د رحمت نه ویل لري چې رمضان کې دومره بخشش سره بخنه نه کیږي بیا هم د الٰه د فضل امید ساتل پکار او بل دانیکان چې کوم دی ګوري دام ستړي وړي بل الٰه العالمین کله کله یو سړی ډیر ګناګاری بس هغه کې څه خوبي نو هغه خوښ شوی دا اوس د خدای تعالی خو خدای چې په دې 15 کروڑه اتیا لاکه کسانو کې زوته راوستي کوي نه راوستي خو موږ به دعا غواړو چې الٰه موږ هم پاره کې راولي دا بیا په اخرش په دومره بخنه نور وشي